على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کله انسان په دنیا کې تعلقات د صراط مستقیم نو د سم لارې نه واړي. یو کس په خپل باندې نیک دی او داغه اعمال هم سم دي، داغه خپل سوچ هم سم دی، لیکن داغه تعلق چې د چا سره دی هغه تعلقدار کس چې د صراط مستقیم نه واړي، هغه په خطا لار باندې روان کی. بیا دې سره د دې چې د په خپل باندې سم به گمراه شي. خراب تعلق او ښه تعلق دا د انسان په ژوند کې انقلاب راوستو کې ښه یا بد هغه کې انتهایی مؤثر شي. پکار دا چې د سړی تعلق د ژوند په هر مرحله کې د نیکانو خلکو سره داغه انتخاب، داغه ترجیحات د ژوند په هر موړ کې کده الګ ته کده ځوان دی، کده کاروبار شروع کوي، کده ځان د پاره د رشته انتخاب کوي، کده د چا په گاوند کې کور جوړي او کده د یو وطن د کاروبار انتخاب کوي. په دې ټولو صورتونو کې بنیادی شی تعلق قتل دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمائی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو. ایمان والو دا الله نو یریږي، تقوا اختیار کړئ. او چې کوم خلق رښتینی دي رښتینو خلقو سره شي، ستاسو تعلق دی د صادقینو سره. جو قول کا سچا ہے، جو معاملے کا سچا ہے، جو عمل کا سچا ہے، جو عقیدے کا سچا ہے، جو کردار کا سچا ہے، داغه نام درسته ده، عمل هم درسته، عقیده هم درسته ده، کردار هم درسته، اخلاق هم درستی، هغه خلکو سره شي. الله پاک فرمایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښه صحبت او د بد صحبت، د ښه تعلق او د بد تعلق مثال بیان کړی. د صحبت نه مراد تعلق ده. تعلق علاقه ساتل، چا سره ځان تړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای لکه څنګه چې یو کس ته هغه عطر فروش ته عطر خرڅي، نو دا هغه سره چې ته کینې پاسې ته به یا عطر اخلې یا بستا د کپړو د بدن نه د عطر خوشبویي ځي، وږمې بتی ځي. او د بد صحبت مثال لا شه دی لکه یو سړی د لوار سره تعلق ساتي. د لوار کاروبار د سهار نه تر ماښامه پورې د سکرو سره، د کولی سره، د لوګي سره، د اوسپنې سره او د بسرو سره. اوسپنه سره شي هغه په پلک باندې په سټک باندې ټکوي او د هغې نه بسرې الوزي، هغه د سړي کپړې سوځي. او یا د هغه د دکان هغه خراب لوګی هغه د سړي په جامو پورې ونښلي، بیا د جامو نه بدبویي ځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د بد صحبت مثال لدې په مثل بیان دې نه مراد هم دغه تعلق دی. کله کله مونږ د صحبت نه دا ټکي ځکه نه استعمالوم چې د سړي خیال لاړ شي چې دا په یو خاص مجلس وي. نه، दुनिया के अंदर इंसान के ताल्लुकदार किसी भी सतह पर वो नेक हो, स्ता ताल्लुक द नेकान खल्क सरे ज़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक थे कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु अन युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि او یو مجسانی. هر ماشوم په خپل درست او ټیک فطرت باندې پیدا کیږي. الله جل شانه چې د انسان په دنیا کې د تلو کوم لار هغه ته پیدا کړی د هغه فطرت باندې روان. او دا چې سړی وګوري په حیواناتو کې سړی ته پته لګي د غواس خیس خی چې پیدا شي واړه هغه ته چې الله جل شانه کوم فطری لار خوري د باغې باندې روان. مور یې داسې نه ده لکه د انسان او د بني آدم په شان چې په غېږه کې واخلي او ځان سره یې جوخ کړي. نه، چې څنګه دی پاسي او صفا شي هغې پسې متصل الله پاک د خیس خی ته د مور غولانس په ذهن کې واچي او د هغې تو ته ځان رسوي او غروي. دا د هغه فطرت دی. بیا فوراً که دا د ځنګل حیوان وي نو لږ وخت پس دی بیا دومره شي چې هغې سره بیا قدم وخلي او روان شي وسه. دا فطري لار ده. بیا الله جل شانه دته په دې ذهن کې دا چولې دا فطري لار ده چې واښه خوره. هغه واښه خوره چې هغه تا دپاره فایدهمند دي او زهریله نه، د هغې نه ځان بچ کړي. بیا دا فطري لار ده چې کوم حیوان هغه تا دپاره موزي دی د هغه نه ځان بچ کړو. نو د مار او د لړم نه چې غوا غوی څومره یېرېږي دومره بل شی نه. ولې ورته پته ده چې دا موزي شی دی دا تا خرابۍ ځای کوي. دا فطرت دی. لیکن د انسان بچی چې کله پیدا شي د ده د ماحول د خراب ماحول د وجې نه د ده د خراب تعلق د وجې نه د ده مور داسې ده چې هغه یهودڼه ده او هندوه ده یا عیسایڼه ده یا بل یو باطل او کافر مذهب سره تعلق دی او دی د هغې مور په غېږه کې دی نو دا ماشوم هغسې شي. فابواه ان یهودانه بیا د هغه مور او پلار دی یهودي جوړ کړي او ینصرانه یا نصرانی جوړ کړي او یمجسانه یا مجوسی جوړ کړي. هر کافر په دې کې داخل دی. دا د دې ماشوم د غلط تعلق په بنیاد باندې دا ماشوم بدلی. دومره خطرناک شی دی دا تعلق. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې په د تعلق په باره کې ذکر دی. ستا تعلق دی د هغه چا سره چې کوم نیکان خلک. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د چا سره دعوت وخوړو بیا به دعا کوله اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکه. اکل طعامکم الابرار ستاسو خوراک د نیکان خلک وخوري. وافطر عندکم الصائمون او تاسو په دسترخوان د روزهدار روزه ماته کی. وصلت علیکم الملائکه او فرښتې دې په تاسو دپاره دعاګانې وغواړي. دې خاص موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا غوښتي په هغې کې هم د ښه تعلق د هغې تصریح ده. په دسترخوان باندې چې تا سره ستا په دسترخوان باندې څوک خوراک کوي نو هغه د 5 منټو نه واله تر نیمه ګنټې 3 پوه پورې وي. او دا چېرته کال کې مثلا یو ځل دا مېلمه راغلی دی 15 کاله پس راغلی دی یا بعضې کسان خوش قسمته داسې چې د هغوی مېلمانه ډېر زی راځي خو دا تعلق د لږ وخت دپاره دی. دورانیه 15 منټه 10 منټه نه واخله تر نیمه ګنټه 45 منټ پورې وي. دې کې دا خوراک وخوړی شي. دومره لږ وخت کې هم د الله رسول فرمایي چې تا مېلمانه دې وخت کې چې تا چا سره تعلق دی هغه د نیکان خلک وي. د هغې وجه دا ده
چې د نیک سړي د نیک ملمه صحبت په انسان باندې ښه کیږي. دا تعلق هم ستا ښه پکار. بیا چې کله سړی ماشوم وي، په ماشوموالي کې تاسو وګورئ د کوم ماشوم چې په ماشوموالي کې د لوبو ماشومان هغه چې هغه نیکان وي پیدایشي طور سره، بعضې خلک داسې چې هغه ښي د خپل بچي دپاره انتخاب د داسې ماشومانو په کار دی چې هغه نیکان وي، او د ماشوم نه بغیر د بچي د ژوند ډېره حصه هغه مفلوج پاتې شي. که چېرې ماشومانو سره یې نه پرېږدي نو هغه ضایع کېږي. او د سکول تعلق هغه د ماشوم دپاره ضرور نه ده چې هغه ښه تعلق وي، کله انتهایي مضر وي. هغه د سهار نه تر ماسپښینه پورې ستا بچی هغه په سکول کې دی، اخلاقي لحاظ سره هغه تعلق د هغه دپاره مضر، د خبرو اترو په لحاظ سره مضر، د ناستې ولاړې په لحاظ سره مضر، د لباس او پوشاک په لحاظ سره مضر. د هغه دا دومره دورانیه چې تېرېږي څومره ګنټې 5 ګنټې 8 ګنټې چې څومره وي هغه ټولې په غلط تعلق کې او غلط صحبت کې تېرې شي، هغه بیا د هغې اثر د ځان سره کور ته راوړي. او زمونږ کوشش دی چې د بچپن نه زمونږ بچی په داسې ماحول کې لوشي چې هغه څه زده کړي، لیکن د دې خبرې خیال نه چې د هغه په اخلاقو باندې او د هغه په کردار باندې د دې سره څه اثر پروزي. بیا کله لږ لوی شي، ځوان شي، زلمی شي، د هغه تعلق بیا د چا سره دی دا کتل پکار. ځکه چې ډېر خلک داسې وي چې دغه هلک پیدا شوی دی په ښه کورنۍ کې، پلار یې نیک دی، مور یې نیکه ده، خاندان او قوم یې نیک دی، لیکن د هغه تعلق د خرابو خلکو سره دی. کله کله پلار ته دا احساس نه کېږي، د پلار محبت د بچي سره ډېر زیاتي، هغه ته پته نه لګي. لیکن که چېرې دا پلار ګوري چې زما زوی ښه دی او که بد دی، د ده ناسته ولاړه چا سره د هغه خلک دی وګوري. که چېرې د ده ناسته پاسته د ښو خلکو سره ده، دی د اندازه ولګوي چې زما بچی ښه دی. د ده ناسته ولاړه د خرابو خلکو سره ده، د هغې نه د دې اندازه ولګوي چې دا بچی که اوس خراب نه دی، زر دی چې څه ورځې پس په ده کې تبدیلي راشي. قرآن کریم کې الله جل جلاله واقعات، رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې داسې واقعات شته دی. البته چې کله د سړي ایمان او د هغه عملی کردار او په هغه کې تقوا او خوف الهي هغه مضبوط وي، نو کله د دې تعلق نه الله جل شانه سړی بچ کی. زمونږ ایمان کمزور دی، د تقوا حالت او کیفیت په مونږ کې کمزور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه د هغې ایمانی کیفیت دې حد ته رسېدلی و چې هغه بیا غلطو ملګرو چې د جاهلیت په زمانه کې د چا چا سره دوستي وه هغې غلط طرف ته نه شو راوړولی. ډېر داسې وو چې زور به یې پې باندې واچولو، خو نه، صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت د وجه نه به الله جل شانه بچ کو. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې د مدینې منورې 2 قبیلې دي، د هغې سردار دی. یعنی دنیایي حیثیت د هغه عزت، جاه او په معاشره کې د هغه مقام او مرتبه او منقبت او شرافت د نورو خلکو په مقابله کې ډېر دی. ځکه چې په مدینه کې 2 قبیلې وي، یو اوس او یو خزرج، او دی د اوس قبیلې مشر. مدینه منوره کې هم د مشرکینو په قریشو کې سردارانو لکه ابو جهل شو، ابو لهب شو، امیه ابن خلف شو. د ده تعلق او دوستی د امیه ابن خلف سره وه، او دا د جاهلیت په زمانه کې وه. دی یو ځل عمرې ته رالو، دا د فتح مکې نه مخکې خبره ده. مکه له نه و فتح شوي او په مکه کې زور د مشرکینو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت کړی او مدینې منورې ته تللی و. د ده زړه غوښتل چې عمرې ته لاړ شي. نو چې کوم چا تعلق به په مکه کې د چا سره و، بیا به دی په اسانه راتلی شو، هغه به ورته پناه ورکوله. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د مدینې نه رالو، امیه ابن خلف ورته ځای ورکو، سردار. چې کله
د خانه کعبه ته تلو د امیه ابن خلف د کور وته. امیه ابن خلف غټ مشرک دی، په بدر کې قتل شو. نو شدې کله هغه سره تلو، هغه روان کړی دی، د هغه په پناه کې ځي، د خانه کعبې طواف به کوي، عمره به کوي. ابو جهل مخامخ شو. ابو جهل ورته وایي چې ته هغه کسې وایي دا څوک دی؟ امیه ابن خلف ته وایي. نو هغه ورته وایي چې دا د اوس سردار دی د مدینې. هغه ټیم کې به هغوی مدینې ته یثرب وایي. وایي دا سعد ابن معاذ دی. بیا ابو جهل مخ ده ته راوړلو، وایي ښه تاسو هغه خلک یې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته مو پناه ورکړې ده، هغه مځان سره ځای کړی دی. مطلب دا چې سړی زمونږ دی، د پلار نیکه دیني پرېښی دی، نو تاسو ورته پناه ورکړي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته جواب ورکو په اوچت آواز باندې. نو امیه ابن خلف ورته وایي چې دا سردار دی د دې ځای. ابو جهل ورته یاد کو، د سره په کلاره خبرې کو، دومره په اوچت آواز سره مه کو، ځکه چې عموما د صاحب منصب او معززو خلکو سره سړی خبرې کوي نو په کلاره کوي. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته دوه درې ځله وویل چې لا ترفع صوتک، د آواز دې مه اوچتو. سعد ابن معاذ خو هغه ته غوسه شو، ابو جهل ته، امیه ابن خلف ته غوسه شو. ورته وایي چې زموږ خپله دوستي او تعلق او حلف چې زما سره د کومه تعلقات یې هغه ځان سره سنبال کړه، زما نه دي پکار. او ما ستا باره کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ته به مردارېږې او قتلېږې به، رسول الله صلی الله علیه وسلم به تا وجني. هغه ساعت په مکه کې، یعنی په هغه دیار کې چې د دشمن زور دلته ډېر دی، هغه تعلق هغه ته پرېښود. ته وایي چې دا تعلق دې ځان سره سنبال کړه. ته ما ته بیا بیا وایې چې آواز مه اوچتو، آواز مه اوچتو، دا د الله دشمن دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی، د اسلام او د مسلمانانو دشمن دی. هغه ما ته خبرې کوي او ته ما ته وایې چې آواز مه اوچتو، دا تعلق دې ځان سره سنبال کړه. ستا باره کې ما اورېدلي دي چې د الله رسول فرمایلي دي چې د ده ځای متعین دی چې دی به کوم ځای مري. نو امیه ابن خلف چې دا خبره واورېده، حضرت سعد ابن معاذ خو بیا لاړو مدینې منورې. دی چې کور ته راغلو نو ښځې ته وایي چې ښځې یو خبره درته کوم، ته خو خبر نه وې چې د څه شي نه وې. ما ته زما هغه یثربي رور چې دی، یثربي یعنې د یثرب مدینې منورې نوم یې واغېشت، زما هغه رور سعد ابن معاذ یاد کړو. هغه ما ته داسې خبره کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم یادوي چې ستا باره کې فرمایلي دي چې ته به قتلېږې او د هغه د لاسه به وژل کړي. دوی ته پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې په مکه کې کوم وخت تېر کړی دی، نو الصادق الامین، د هغه خبره به رښتیا وه، او چې کومه خبره به یې وکړه نو هغه به کېده. نو ده په دې زړه کې ټک وشو چې دا خبره خو ده کړې ده او دا رښتیا نه شي. بیا چې کله په 2 هجري کې د بدر واقعه جوړه شوه، مشرکینو لښکر روان کو د مکې نه، نو امیه ابن خلف پکې نه تلو. ابو جهل ورته وایي چې راځه که نه، دی ورته وایي چې زه یېرېږم هسې نه چې زه قتل شم. هغه ورته وایي چې سړیه هر طرف نه به د حفاظت کو، بل لا چې ته په دې موقع باندې په ځان یېرېږې او ته د قوم مشر یې، دا خلک خو تا پسې روان دي. امیه ابن خلف ځان سره داسې سورلي واغېشته چې ده وی چې زه به په لاره کې چېرته نه راواپس شم، یا که خطره مې کوم ځای کې محسوس کړه نو هغه ځای نه به زه راځم. لیکن الله جل شانه شوده بوتلو هغه بدر ځای ته ورسېدو، ځکه چې دا خو ملامت وه په لاره کې واپس کېدو. او بیا هماغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د لاسو نه دی هلته قتل شو. بدن یې دومره غټو او وجلی چا دی؟ حضرت بلال رضی الله عنه. او بلال صاحب د ده غلامو په مکه کې، او دې سړي په حضرت بلال رضی الله عنه باندې ظلمونه کول، سخت ظلمونه یې پې کول. کله به په نور کې واچولو، کله به ګرم کاڼي په سینه ورته کېښول، کله به په پوزي کې بند کو، لوګی به ورپسې پرېښو چې ساه یې تنګه شي. مختلف عذابونه او تکلیفونه او سزاګانې ورته ورکولې. او همدغه حضرت بلال چې کله امیه ابن خلف ولیدو، نظر یې به پرېوت،
نو چغه کا وینن بیا بلال ژوندې پاتې کیږي یا امیہ یا به دې وجنم یا په ځان قتلون. حضرت بلال رضی الله عنه ورپسې شو امیہ ابن خلف قتل کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په بندر کوی کې د دې سردارانو لاشونه چې غرزول نو امیہ ابن خلف دومره غټو چې دی راخکلو نه نو شرات دی چې او دومره زری تغیر په بدن کې رالو چې لاس به وته ونی او لاس به نه به راخکلو لاس به بیل شو چې خپه به ونی او خپه به بیل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دغه ځای کې باندې خاور واړوي چې خلکو ته اذیت او تکلیف نه د بدبوی د وجه. عرض می دا کول زما عزتمن چې د انسان تعلق چې د چا سره نو نږدې دا چې هغه تعلقات ستا چې د چا سره تعلقدار دی ستا هغه تا ځان سره برباد کړي. د داسې سړي سره خپل تعلق ساتل پکار دی. که هغه ستا په کاروبار کې پارټنر وي شراکتدار وي که هغه ستا ګاونډي دی که هغه سره رشته کې د هغې ډېر خیال ساتل پکار دی. قرآن کریم کې الله جل شانه د آخرت د جنت تذکره کړې ده. مونږ قرآن پاک لولو نه قرآن پاک وایي د جنت تذکره قرآن پاک کې شته د جهنم تذکره شته. دلته خو دنیادار خلق په مسلمانانو مؤمنانو متقیانو پورې خندا کوي. قرآن کریم کې دا غي ذکر راځي ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. چې کوم کافر دي مجرمین دي ګناهګار دي نافرمان دي دی د مؤمنانو پورې خندا کوي. دته وګوره د کپړو ته وګوره د پیزار ته وګوره د تلو ته وګوره او د کاروبار ته وګوره د حالت ته وګوره کله بګيري پورې خندا کوي ګيري او پټکی ته وګوره. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. دا مجرمین خلق دای مؤمنانو پورې خندا کوي. واذا مروا بهم يتغامزون. او چې کله د دې په خوا کې تیریږي نو اشاره کوي دا کس فلان کې چې کاروبار هم پرېښی دی قوم هم پرېښو او داسې وشو داسې وشو داسې وشو سوسایټي پرېښوه معاشره یې پرېښوه رسم و رواج یې پرېښو. دا ټول پیغورونه او طعنې دا د مشرکینو وي مسلمانانو ته هغوی بدل. نو دا په دنیا کې د دې خلکو د نیکانو سره خندایي. په آخرت کې وبیاسي قرآن کریم کې الله جل شانه د جنت حالت کیفیت بیان کړی دی. ډیر آیات زاغ ټول نویم فرمای فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جنت ته چې کله جنتان داخل شي او خپل رهایش وویني او هغه بیبیانې وویني حورانې او هغه عجیبه خوراک سکاک او زیب و زینت ناشنا څیزونه نو وایي چې دی به یو مجلس کې یو بل ته مخامخ ناست دي. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یو بل ته مخامخ ناست دي داسې مجلس وي چې په هغې کې به د یو کس جنتي نور تشانی مخ به وي. يتساءلون گپ شپ لګي یو بل نه پوښتنې کوي. قال قائل منهم بیا به پدې کې یو کس وایي انی کان لی قرین زما یو ملګری په دنیا کې یقول ائنک لمن المصدقین. هغه به ما ته وی چې آیا ته مسلمان شوی او ته د دې خبرې تصدیق کې چې قیامت به راځي او بعث بعد الموت شته او چې سړی مړ شي نو بیا به د قبر نه دوباره پاسي او د حساب کتاب دپاره د الله جل جلاله پیشي شته دی. دا زما یو ملګری و د ده سره په دنیا کې تعلق و خو دی چې کله مسلمان شو د هغه سره یې هغه تعلق پرېښو. د هغه لار بیله وه او د ده لاره بیله وه. مفسرینو دلته کې یو واقع ذکر کړي ده چې بغیر د نوم ذکر کولو نه قرآن پاک نوم نه دی ذکر کړی چې دا څوک. لیکن بعض حضرات فرمایي چې دا دوه کسانو د یو بل سره معامله و شراکت و کاروبار و نن سبا ورته پارټنرشپ وایي. یو د بل سره کاروبار یو ځای کول 4,000 دینار یې وګټل دواړو. هغه زمانه کې د سرو زرو کرنسي چې اشرفی ورته وایي 4,000 یې وګټل ډېر شی و. دا 4,000 نه 8,000 دینار دواړو وګټل. بیا دواړو په خپله کې تقسیم کړل 4,000 د یو شوې 4,000 د بل شوې.
بیا د یو کس چې کوم دنیا خو خوله د پاغې کې زر دینار بیلکل پاغې باندې ځان ته پلاټ واغشت ځمکه یې واغشت چې کله دا بل مرګره خبر شو دوی چې یا الله د ځان ته پلاټ واغشت ځمکه یې واغشته زه دا 1,000 روپۍ ستا په نوم باندې فقیر ته ورکوم د دې په عوض کې ما ته په آخرت کې پلاټ راکړه. اوس نن سبا معاشره دې حد ته راغلي د بعضې ځایونو کې چې که 2 کسانو کې سړی داسې کار وکړي 2 رونه 2 ملګري نو همدغه پیغور سم ورکولی کېږي چې دا پاګل دی ټوله سرمایه ضایع کړه. دې ځای کې مفسرینو دا واقع ذکر کړي ده. ده ووایي چې یا الله دا 1,000 روپۍ دې ملګري زما په هغې کې ولګولې او زه دا ستا په نوم باندې فقیر ته ورکوم ستا په نوم باندې په دې ځای کې لګوم په هر ځای کې چې د دې په عوض کې ما ته په آخرت کې پلاټ راکړي. بیا څه ورځې تېرېدې بیا ده ته پته ولګېده چې د دغه ملګري په هغه پلاټ باندې په هغه ځمکه باندې په هغه رقبه باندې کور جوړی 1,000 دینار یې په هغې باندې ولګول. د 1,000 دینار نور بلکل وی چې یا الله او د الله په نوم باندې ورکړه ستا په نوم باندې ورکوم ما چې په جنت کې تا نه کومه ځمکه اغشتې ده د هغې په عوض کې ما ته کور راکړي. دا سودا کېږي لګیا ده په سترګو لیدل نشته ځکه چې د جنت سودا د هغې تعلق د حواسو سره نه دی د سترګو د لیدو سره. موږ وایو هغه پلاټ ما ته وښیه کوم ځای کې دی او آلته د الله جل جلاله سره براه راسته د ایمان تقاضا دا ده چې د سړي په الله باندې ایمان وي بغیر لیدو د هغه په خبرو باندې د هغه د پیغمبر په ارشاداتو باندې یقین وي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. مال لخوخ شے دے بیا هغه 1,000 دینار خرچ کړل واده وکړو په واده باندې 1,000 دینار ولګول. ده ووایي چې یا الله دا 1,000 دینار ستا په نوم ورکوم او چې کوم کور دی راته په آخرت کې جوړ کړی په هغې دپاره زما دپاره په هغې کې د ښځې بندوبست هم وکړي د جنت د حورې سره زما سودا وکړي ځکه الله فرمایي د الله رسول فرمایي د مؤمن په دې باندې یقین وي. هغه کس 1,000 دینار نور ولګول په هغه کور کې سودا او سامان راړو او خادم یې واغشتو خدمتګار یې واغشته او کور یې ټول ډک کو. دا هغه 4 نمبر 1,000 دینار هغې د الله په نوم باندې خرچ کړل چې یا الله زما دپاره دغه سامان په آخرت کې به جنت کې کېږي. بیا دی مجبور شو چرته د دې یار دوست سره ملاقات شو. دغه وخت کې د ده سره سنو کېدای شي چې په دغه نیت باندې تللی چې دا خو مې ملګری او دا مې رور دی دا مې دوستو ما سره څه تعاون وکړي. چې کله هغه سره لاړو نو لومبی خو د دوی دا خبرې کېدی هغه ورته وایي چې تا سره هغه مال و هغه دې څه کړو وایي چې ما هغه په دې ځایونو کې د الله په نوم باندې ورکړی دی دې دپاره مې ورکړو دې دپاره مې ورکړو دې دپاره مې ورکړو. نو هغه ورته وایي یقول انک من المصدقین ته آخرت منې چې آخرت به راځي ته قیامت منې او ته حساب کتاب منې څه زه خو یې نه منم. هغه کس ورته وایي قال اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون آیا چې کله مونږ مړ شو بیا خاورې شو بیا ډوکې شو نو بیا به زمونږ حساب کتاب کېږي. چې کله په قبر کې مونږ خاورې شو زمونږ ډوکې یا وي یا غم ختم شي چوره شي بیا دوباره پورته کېدل بیا ژوندي کېدل او بیا حساب کتاب دا ټولې د نه منلو خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مکې په مشرکینو کې یو غټ کافر رالو او داسې یو ډوکی چوره راواغشت او بیا ورته بوکې ورکو. هغه زوړ وروسته ډوکی و هغه یې چوري کو بیا ورته بوکې ورکو هغه والوته چوره لکه د خاورې په شان. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته دا وایې چې دا ډوکی به بیا خدای ژوندی کوي. قرآن کریم کې د هغې کافر د قول نقل الله جل شانه کړی دی چې دی وایي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمخرجون هیهات هیهات لما توعدون. دا خبرې ډېرې لرې دي دا ډېرې لرې دي.
چې د کوم چا په الله باندې ایمان وي نو هغه دا مني چې څنګه الله پاک دې پیدا کړی دی، کائنات پیدا کړی دي، دغسې هغه قیامت مني، باس بعد الموت مني، د انسان دوباره ژوندي کېدل لا مني، ځکه چې اول ژوندي کېدل او پیدا کېدل د انسان ډېر مشکل دي او دوباره پاسېدل د آسان دي. یو ځل یو شی جوړول بغیر د موادو نه، بغیر د عناصرو نه، بغیر د میټیریل نه، دا ګرانه خبره ده. الله جل شانه دا کائنات او دا دنیا پیدا کا او د دې مواد او میټیریل هیڅ هم نو، هیڅ شی نو. او چې کله بیا پیدا کړ نو انسان چې پیدا شي د دغه ذرات شته خاورو کې ګډ شي، نو چې بغیر د موادو نه پیدا کوي نو چې مواد یو ځل پیدا شل نو بیا پیدا کول او جوړول هغه ته څه ګران دي. د عقل په موجب باندې دا خبره اسانه ده چې دوباره ژوندي کېدل آسان دي، لیکن چې کله سړی د الله جل شانه نه ایمان خطا شو او خدای نه مني او د الله په خبرو باندې یقین نشته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه الله وحی نازلی هغه ارشادات او تعلیمات باندې عمل نشته، بیا په د باندې سترګې پټې شي، بیا د سر سترګې کار نه کوي. نو فرمایي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون، چې کله مونږ مړ شو بیا خاورې شو بیا زمونږ اډوکې ملاړ شي بیا به مونږ دوباره ژوند کیږو. مدینون مطلب دا چې مونږ سره به حساب کتاب کیږي، یعنی دا خو زه نه منم. قال هل انتم مطلعون، دا په دنیا کې د خبرې وي نو دا جنتی باغ نور او جنتیانو ته وایي چې هلته ناستې گپ شپ لګوي، وایي دا زما سره اشنا او دا ملګری مې خو لارې خطا کړي او دی په دې لار لاړو زه په دې لار لاړم. راځئ چې وی ګورو چې دا سړی څنګه دی. زما عزتمندو د جنت او د دوزخ په منځ کې ډېره فاصله ده، لیکن که چېرې یو سړی دې آیت نه معلومیږي جنتی هغه په جنت کې ووړي چې زه فلانکې تعلقدار زما ګاونډي و، زما ملګری و، بیا ورسره ما تعلق پرېښی او زه هغه کتل غواړم، نو الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې دی به د جهنم کې هغه کس وویني. دلته الله پاک فرمایي قال هل انتم مطلعون، الله به فرمایي جنتیانو ته چې آیا تاسو دا سړی ګورئ کتل غواړئ دا جهنمی. فاطلع فرآه فی سواء الجحیم، فاطلع بیا به دغه کس وګوري، الله جل شانه به ورته وښیي فرآه فی سواء الجحیم، د جهنم په وسط کې به وویني، منځ د جهنم کې به هغه پروت وي، ځکه چې خدای نه منلو، حساب کتاب نه منکرو، د قیامت د ورځې نه منکرو، باس بعد الموت قبر نه دوباره ژوندي کېدل دا نه منل. قال تالله ان کدت لتردین، دا جنتی به هغه ته وایي تالله په الله مې دې قسم وي ان کدت لتردین، قریب وا چې تا زه هم د ځان سره ګمراه کړی وې. اصل خبره مې دا کوله، زما او ستا چې کوم تعلق الله جل جلاله په ما باندې فضل وکړو، قریب و چې تا زه ځان سره ګمراه کړی وې، زه دې م هلاک کړی وې. اردا یردی اردا هلاک کول، زه دې م ځان سره برباد کړی وې، چې څنګه ستا زه جهنم دی داسې زم جهنم ته تللی وې. ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين، که په ما باندې د الله فضل نه وې نو زه هم جهنم کې پروت وې. افما نحن بمیتین، بیا به د دې جنتی خوشحالي نورم زیاته شي، ځکه چې هغه کس په ګاونډ کې هغه سره دومره مالو، هغه واقعا چې کوم مفسرین ذکر کوي مثلون 3 دینار په دنیا کې هغې نه فایده اخیستې او ده خو د الله په نوم ورکړي وو، هغه کس دی په جهنم کې وویني او الله جل شانه د سره دا معامله کړي چې دی جنت وسته بوتلی، نو د ده د خوشحالۍ به امتحاني، دی به د ډېرې خوښۍ او د خوشحالۍ د وجې نه وایي افما نحن بمیتین، آیا مونږ به مرو نه؟ یعنی په جنت کې اوس مرګ نشته، همیشه په همدغه مزو کې پاتې کېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آخري جنتی جنت ته داخل شي، په شاه مبارک د جنت فیصله شوې ده او جهنميان ټول جهنم ته داخل شي، نو اعراف چې د جنت او جهنم په منځ کې یو پوله ده په هغې باندې به مرګ راوستی شي د ګډ په شکل کې، کبش ښکرور ګډ په شکل کې. او الله پاک په هر څه باندې قادر دی چې هغه یو معنوي سیسته
صورت ورکی، جسم ورکی، جرم ورکی، جسامت ورکی. بیا به هغه ګډ چې کوم دی نو هغه په اعراف باندې ذبح کړی شي. خو د هغې نه مخکې به جنتیانو ته ووایي د الله پاک د طرف نه به یو منادي او اعلان کوو کې ندا وکړي اعلان یا اهل الجنه، ای جنتیانو. نو جنتیان به ټول سرونه راوچت کي چې دې ته وګورئ. بیا به جهنم والو ته اعلان وشي یا اهل النار، ای د جهنم والو. ټول جهنميان به ګوري او دغه ګډ به ټولو ته ښکاري په داسې ځای کې بیده. بیا به الله جل شانو د طرف نه امر وشي چې دا ذبح کوي او دا ټول به پیژني چې دا مرګ دی. دا تعارف به مغی ته وشي. د هغې نه پس به چاړه راښکلی شي او اعلان به وشي چې باس نن نه پس مرګ ختم شو. یا اهل الجنه خلود لا موت، مرګ نشته ای جنتیانو، همیشه به جنت کې پراته یي. او ای جهنميانو د نن نه پس همیشه په جهنم کې پراته یي او مرګ به تاسو ته نه راځي ځکه چې مرګ ختم شو. دغه وخت کې به د انسان د خوشحالۍ انتهانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کله سړی عموما داسې ده، دا تمهید ذکر کوم، دا د الله د رسول وینا نه ده. کله سړی په دنیا کې دومره خوشحاله شي چې خوشحالۍ نه هټ فیل شي، خوشحالي نشي برداشت کولی نو مړ شي. او کله په داسې غم کې مبتلا شي چې د غم د وجې نه مړ شي. په زړه باندې دوره لاړو، تاواني شو، مړ شو. اولاد یې لاړو په یو ځای باندې، د هغې د وجې نه د ده هټ فیل شو، زړه یې کار پرېښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې څوک د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه مړ کېدی نو د دې خوشحالي نه به جنتیان مړو، لیکن هلته مرګ شته دی نه. او د ډېر خفګان او غم د وجې نه څوک مړ کېدی نو جهنمیان به دغه وخت کې مړو، خو هلته کې مرګ شته دی نه. مرګ ته به مرګ راغلی یا به ختم شوي. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې په دنیا کې انسان ته پکار دی چې د تعلق د چا سره دی. په بچپن کې مور او پلار دا نگرانی کولی شي چې زما د بچی تعلق د چا سره دی. که ته غواړې چې ستا بچی نیک لوی شي نو د هغه تعلقدار ملګري وګوره چا سره تعلق. کله کله نیک ماشوم هغه د خرابو تعلقاتو د وجې نه هغه برباد شي. په مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د بعثت نه مخکې یو دوه کسان وغه نیکان، یو ورقه ابن نوفل او یو زید ابن عمرو ابن نوفل. دا زید ابن عمرو ابن نوفل د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه تر دی، او ورقه ابن نوفل دا د پیغمبر علیه السلام بیبي ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها د تر زوی دی. او دا دواړه د جاهلیت په زمانه کې د دوی فطري عقیده داسې وه چې دوی د توحید قایل چې خدای یو دی او بوتان نشته. کله سړی ابتدایي نیک دی د مکې ټوله معاشره هغه غلطه روانه وه، بوتانو ته پرستی شو، په بوتانو باندې نظر و نیازو. دوی دواړو صلاح وکړه چې موږ دلته کې پاتې کېږو دا خلک موږ خرابوي. زید ابن عمرو ابن نوفل به یو سړي ته وی چې د بت په نوم باندې به څاروی حلال کړی و، بیا به ورته وی چې عجیبه خبره ده، بیزا الله پیدا کا، واښه ورته الله پیدا کو، او د هغې په دنیا کې ټول ضرورتونه خدای پوره کوي، او ته حلالې د بت په نوم باندې. دا ناشنا خبره ده. د انسان فطرت چې کله سم وي، د ده ذهنیت سم وي، او د خراب معاشرې نه متاثره نی، نو د ده په ذهن کې بیا ټولې خبرې ښې کېني. پیغمبر نشته، راهنما نشته، هادي نشته، لار ښودونکی نشته، لیکن الله جل شانو فطرت سلیم ورکړې، دا خبرې ورته ناشنا لګېدې. بیا دواړو په خپله کې صلاح وکړه، نو د هلته نه شام ته لاړل. وی چې دلته نه وځو دا خلک به مونږ هم ګمراه کړي. ولې؟ ځکه چې تعلقات خراب دي، معاشره خرابه. نن سبا د ایمان فکر نشته، د دین فکر نشته، خو د پیسو ګټلو دپاره زوی امریکې ته واستي، او داسې ځای ته لاړ شي چې هغه زمونږ نه تپوس کوي چې صاحب دلته راغلی یم، خو دلته خو حلال خوراک نشته، غوښه د خنزیر ده یا د مردارو څاروو د څه چلو، مسلمان نشته، جماعت نشته، موس چرته کې وکړو، څه ترتیب وکړو. نو دا وی چا دا په خپله بیا جاړې سله چې کله سړی داسې ځای ته لاړ شي، ته د تلو په وخت کې دا سوچ نه کوې چې زه کوم ځای ته روان یم، دا ځای څنګه دی، دا د کافرو ځای دی، دلته یهود دي، دلته نصارا دي. ته اول د خپل ایمان فکر کوه، تا د خپل قوم، د خپل کلی، د خپل علاقې
هغه پاکه معاشره چې ټول مسلمانان پاتې کېږي، په هغې کې جمع جماعات د هغې الحمدلله اهتمام دی، دینی ازادي ده، هغه ځای ته پرېښو او هغه ځای ته لاړې چې په خپله موز هم نشي کولی، د الله نوم هم نشي اخیستی، لا اله الا الله هم نشي ویلی، داسې ځای ته لاړې نو بیا خو تا خپله ځان سره بد وکړه. نو د خپل بچو د هغې د ایمان او د هغې د دین فکر ضروري دی چې کله ته رشته کې نو په رشته کې ستا د ښځې سره دایمي تعلق وي تر مرګه پورې، ځکه چې رشته کېږي په دې بنیاد باندې چې یو سړی قبول کوي په نکاح کې نو هغه وایي چې دا ما قبوله کړه، نو دا مطلب نه دی چې یوې ورځې دپاره، دا یو هفتې دپاره، یا د یو میاشتې دپاره، یا د یو کال لپاره، یا د 10 کالو دپاره، یا د 500 کالو دپاره، نه، همیشه دپاره مې دا قبوله کړه. ستا اوس همیشه د دې ښځې سره تعلق دی، نو ته وګوره چې د دې دینداري څنګه ده. د الله رسول خو فرمایي تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک. د زنانه سره چې نکاح خلق کوي نو د هغې د مال د وجې نه کوي، مالداري ډېره ده، د هغې د ښایست او د جمال د وجې نه کوي، ښایست یې ډېر دی، د هغې غونې بله څوک سوتره نشته، د هغې خانداني شرافت د وجې نه حسبها خاندان اعلی دی، او د هغې د دین د وجې نه څلورم ترجیح د دین په بنیاد باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصفر بذات الدین تربت یداک. دین والی کو ترجیح دو، دیندارې ته ترجیح ورک. ستا لاس ته په خاورو کې ککړ شي، دیندارې ته ترجیح ورک. دا نورې پرېږده، که هغه څیزونه ورسره جمع دینداري هم ده ډېره ښه ده، که هغه غني او تقابلي انداز وي، مال شته دی خو دین نشته، ښایست شته دی لیکن دین نشته، خاندان اعلی دی لیکن دین نشته. دین څه ته ویلی کېږي؟ دین څه داسې شی نه دی چې هغه ونقا ده په پته یې نه لګي. پرده دین دی، حجاب د زنانه دپاره، حیا دین دی د زنانه دپاره، موز او دس دین دی د زنانه دپاره، د پردو سړو سره خبرې نه کول دا دین دی د زنانو دپاره، د کور پر چاردیوارۍ کې وخت تېرول، بازارونو کې نه ګرځېدل دا دین دی. د دې په مقابله کې دا نور څیزونه دا دین نه دی. او ته انتخاب د هغه ښځې وکړې ځکه چې هغه ښایسته ده، د سړو سره پردو سړو سره سترګې لګوي، او ستا په دې باندې خوښه شوي ده چې د داسې ښځې سره ستا تعلق جوړ شو، ته به دیندار یې، تا به هغه بېدینه کړي. ځکه قرآن کریم کې فرمایي چې د اهلو کتاب د زنانو سره تاسو نکاح کولی شئ چې کتابیه ده، یعنی د هغې په خپل کتاب باندې ایمان دی، په خپل پیغمبر عیسی علیه السلام ایمان دی، په تورات او انجیل باندې ایمان دی، او په هغې کې بنیادي عقیدې هغه دي، هغې سره نکاح کولی شي. لیکن نن سبا حضرات اهل علم وایي چې نن سبا عیسایانو سره او یهودانو سره نکاح مکو. وجه یې دا ده چې اکثر اهل کتاب نن سبا دهریه دي او کافر دي، بت پرست دي، هغه د سره په خپل دین باندې دینه پیژني نه چې دین څه شی دی. موسی علیه السلام منل، عیسی علیه السلام منل، خپل کتاب منل، هغې ته د خپلو آسماني خبرو پته لګېدل هیڅ خبر نه دي چې څنګه یو هندو دی یا بل یو کافر دی مشرک او بت پرست، داسې دغه خلک دي. ځکه چې کوم خلک دلته نه امریکې ته لاړو یا انګلینډ ته لاړو، ستا ورور دی، ستا بچی دی، هغه هلته کې نکاح کوي، هغه ته په تاکید سره ووایه چې ګورې دې ښځې نه ځان ساته او ته وګوره یا مسلمانه کا که مسلمانېږي نه، نو د هغې د یهودیت او نصرانیت په حالت کې په هغه زړه مسله باندې عمل مکو، ځکه چې دې پته نه لګي چې دا ده که نه ده، او د کافر سره نکاح نه کېږي، هغې سره زنا ده. بل دا ده که چېرې هغه کتابي هم وي نو د هغې صحبت او د هغې اثر بستا هغه اسلام خپل طرف ته راوړي، ځکه چې عموما سړي د محبت د وجې نه، د تعلق د وجې نه د ښځو په رای باندې ځي. نو چې کله هغه یهودانه ده، هغه به خپل پرچار او لکچر تا ته کوي او تا به خپل باطل دین طرف ته راوړي، د هغې نه ځان سات. نو تعلق د ښځې سره دا ګوره چې دا ښځه څنګه ده، حیاداره ده، پردهداره ده، نیکه ده، د پردو سړو نه، د خبرو اترو نه، د لیدلو کتلو نه ځان ساتلی دی. دا په کور کې وخت تېرول خوښوي. د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور بی بی فاطمه رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو، تپوس ته نه چا وکړو چې د زنانه دپاره کوم ژوند ښه دی؟ وی چې د هغې ژوند د زنانه فطرت دا دی چې هغه په کور کې په پرده کې چې سمه زنانه ژوند ته ترجیح ورکوي د بهر تلو په مقابله کې.
او هغه هرګز دا نه برداشت کوي چې زه د بهر وځم. کومه ښځه چې هغه بهر وتل خوښوي او خاوند بیا په دې خبره باندې مجبوروي، دې نه معلومیږي چې د هغې ذهنیت ټیک نه دی، هغه سمول پکار دی. نو عرض مې دا کولو چې د ښځې سره نکاح کول دا تعلق دی او غټ تعلق دی. بیا کاروبار ته کې ته کاروبار د هغه چا سره کو چې هغه سم خلک دي، ځکه چې کله سړی هغه خپل کاروباري کس شراکتدار هغه بېدینه کي، ته به حرام نه کوي، هغه به تا حرامو ته واړوي. قرآن کریم کې دي اصحاب کهف یو څو کسانو، یا 3 کسانو، یا 15 کسانو، یا 9 کسانو، دا لغون لږ کسان دی د ثابت قوم نه چې ټول په کفر او شرک مبتلا او بت پرستی کې مبتلا او د هغې نه بیل شو. او چې کله الله جل شانه څه د پاسه 300 کاله پس وده کړي خدای او پاسېدل، نو بیا وی چې یاره مونږ خو نهر یو، یو ملګری به واستو چې د دې ښار نه روټۍ راړي، خوراک څه شی راړي. بیا چې کله دی ملګری استولو نو هغه ته نصیحت وکړه چې ګوره لزې خو داسې کس نه خوراک راړه چې د هغه رزق پاک وي، یعنی معاملې صفایي. صرف خوراک د پاره څه شی راړي، لیکن دا دومره پاکانو دغه وخت کې ټول کفر او شرک ځان بچ کوي او اهتمام کوي د خپل ایمان او د خپل دین د بچ کولو کوشش کوي. نو هغوی ته وایي چې خوراک راړي د پاک سړي نه راړي. مونږ وایو چې څه شی اخلي نو ارزان یې اخله، اگر که هغه سړی مردار او مرتد ولیني کافر دی، خو چې شی ارزان دی. او کاروبار کو که هغه هر څنګه چې وي، که هغه د هغه عقیده هر څومره چې خرابه ده، خو چې کاروبار د سره کوي چې پیسې پکې ډېرېږي، کاروبار داسې کاروبار چې ډېر پیداګیر کوي نه، اول د خپل ایمان او د دین زما عزتمنو خیال ساتل پکار، رستو د هغې نه بیا نور څیزونه دي. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې کله سړی په خپله باندې لیک وي لیکن خراب او غلط تعلق یې ځان سره خراب کړي، نو تعلق په هره سطح باندې د ژوند کې بني ادم ته پکار دي چې هغه د ښو خلکو سره یې د سمو سره یې، ځکه چې دغه تعلق کله کله سړی په ګړنګینو کندو کې پرېباسي او هلاکي کې، لکه څنګه چې قرآن پاک وایي. الله جل شانه دې موږ په ښو خبرو باندې عمل نصیب کړي او الله پاک باندې د غلطو تعلقات او غلط صحبت نه وساتي. واخر